पाकिस्तान ته د انډیا نه شکست نه پس سید اجمل د بابر اعظم په حق کې یو ډیر زبردست ویډیو پیغام جاری کړی و. سید اجمل په خپل ویډیو پیغام کې د بابر اعظم حواله سره سویل دي په هغه باندې هم ډیټیل سره خبرې کوو. خو بل د پاکستان کرکټ ټیم چې پرون کوم لوب وکا تقریبا 10 اور شو او د پاکستان لوبډلې 50 رنز هم نو کړي. ډیر خراب ترين پرفارمنس د پاکستان لوبډلې پرونی میچ کړي 6 اور 42 کړي او اخرنی بیا 6 اور نه پس 10 اور پورې سلور اورو کې د واترن زونه کړي او 2-3 وکټ هم غورځېدلې وی جی. نو ډیر خراب ترين پرفارمنس د پاکستان لوبډلې کړي دي چې څومره هم شایقین کرکټ دي هغه ډیر زیات مایوسه کړي دي چې کوم خلکو دغه ټیم سپورټ کول هم نو هغه خلکو هم دغه خلکو دغه ټیم خلاف شو. نو جوان ټیمو مونږه سپورټ کولو مونږ وی چې دای با خ پرفارمنس ورکړي خدا پرون چې دای کم میچ کړي کم پرفارمنس ورکړي نو په میچ کې بيخي اړو جان نو دا ډړمبني بال نواله تر اخر بالا پوری انډیا په دې میچ کې مخ کې وا او مخ کې پاتې شو او دا میچ په ډیر غټ مارجن د پاکستان نو غټلو. خدا میچ نه پس بیا سابقه کرکټرز هم په خپل په دې میچ باندې خپل ریاکشن شو کړی دي چې سید اجمل ډیر زبردست خبرې کړې دي. سید اجمل د میچ نه پس ویلي دي چې د بابر اعظم په حق کې ډیر ښه خبرې کړې دي چې تاسو خو بابر اعظم د ټیم نه ډراپ کو بابر او رضوان مو د ټیم نه لری کړ. بابر او رضوان خو 50 رنزونه کول منم چې سټرایک ریټ ایشو یې وا خو 50 رنزونه باندې د پاکستان 15 کې لړیان اوټ کیږي وغي به اوټ کېدل نه ای په اوپننګ باندې ګوره د های میچ کم وی د های انټنسټی میچ کم وی کنه دا ډیر غټ میچ کم وی لکه د پاکستان انډیا میچ شو یا د پاکستان استرالیا سره سیمی فائنل میچ شي یا د پاکستان انګلند سره سیمی فائنل میچ شي د های انټنسټی گیم ویل کیږي د های پریشر میچ ویل کیږي. نو دا های پریشر میچ کې بیا سینیئر کې لړی چې کم وی هغه خپل اعصاب باندې کنټرول راولي خپل نبض باندې کنټرول راولي او پرفارمنس کوي. کپرونی میچ کې تاسو کتلی وی نو محمد حارث په وکټ سمره ایزی ورکا سلمان علی آغا د طرف هیڅ قسم انټنټ نشو کېدو حسن نواز سمره پاسانه باندې خپل وکټ ورکا سایم ایوب سمره زر اوټ شو فخر زمان رپ نشو والے صاحبزاده فرحان وکټ پریوتی داغه هغه سره د بل اینډ نه هغه هم کولو بیټینګ نشو کوله ډیر غټ انډر پریشر د پاکستان لوبډله د غي د باډي لینګویج نه پته لګیدا چې په دې میچ کې د پاکستان لوبډله اړوشته دینا. نو ډیر خراب پرفارمنس سید اجمل دی حواله سره ویل دي چې ټیم ماتولو سره ټیم جوړیږي نه یو ټیم تمات کې نو بل ټیم ته نشي جوړولې ټیم یونایټ کولو سره ټیم جوړولو سره ټیم جوړیږي. دا سید اجمل ویلي چې مطلب تاسو یو ټیم مات کو د بابر اعظم ټیم دې مات کو نو تا بل ټیم جوړ کو هغه تا نور هم خراب ټیم جوړ کو. دا سید اجمل ویلي دي. سید اجمل مزید ویلي دي چې بابر اعظم سره د دې سټرایک ریټ ایشو وا نو د خپل سټرایک ریټ وګوري سلمان هغه پکې سپیشلی ویلي چې 12 بال 3 رنزونه د کړی دي نو دا سټرایک ریټ 25 سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دي. نور چې کم سمره هم کې لړیانو د سټرایک ریټ باندې خبرې کولې یا رقم کې لړیان چې په دې ټیم کې شامل دي نو د دې ټولو سټرایک ریټ باندې پرون یو ډېر غټ کوېسچن مارک 17 بال 15 فخر زمان 5 بال 3 محمد حارث 44 بال 40 صاحبزاده فرحان حسن نواز 7 بال 5 رنونه جوړ کړو کو سمره یقینا ډیر کم سټرایک ریټ سره د پاکستان بیټسمنانو دغه بیټینګ کړو. نو سید اجمل د بابر اعظم په حق کې ډیر سپینی او ډیر صفا خبرې کړې وی جی.